نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله خالقنا العلي العظيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حمد صناعي الفاق والجلال الله جل جلاله عما نواله فالدنيا كي إنسان تظن وركي أو زمنگي وركلا بیا به انسان څنګه ژوند کوي بیا د ژوند لپاره الله جل جلاله په دوه شانو باندې انسان تقسیم کوي یو انسان دغه چې ځان ته وګوري په شکل د سترګې او مخ او خولو او پزه او لاسونو چې خپل کړی بس یو په دغه سترګو په دې خولو په دې پزه او په بدن کې دننه الله جل جلاله انسان پیدا کړی یو تو روحانی انسان ہے یو تو بدنی انسان ہے مطلب یو روحانی بدن یو انسانی بدن بیا اللہ جل جلاله عما نوالو فقرآن عظیم فاق کی دا انسان دا روحانی بدن جلا اصلاح ذکر کرے لیار ذکر کرے انسان با بدن بداس اعضاء کی استعمالی اور تبلاس نور رسوزی فتیز مر پتوبی کی بگزارا کی سایت بزام بے تیز زمین کی بوسایت ازام بے دا بدن بدا سے حفاظت پکے دا بدن حفاظت دا پر انسان بانی واجب دا پر ذکر خو اللہ جل جلالہ من کڑا پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی یو سوک ہم دا سنشی کولے چی اخپا زون باندی اخپا اللہ سونا چاہتا بل چاہتا ورکی دا خپل لاسونه خلص کیا ورکه غیب بچا دی کاټ دا د انسان سبا الله تعالی له خو نعمت دي چې انسان ته کړي جل جلاله بل د شپشتنه کې چې ما ته نعمت ته کړي تعالی سونه څه ما ستګي کړي تعالی سترګي چا ور ما عشان کړي ما بدن کړي ما اعضاء کړي ها داسي دغه الله جل جلاله په دغه بدن کې دننه الله تعالی یو بل انسان پیدا کړی روحاني بدن وته روحاني جسم وته کسه انسان د بدن څخه د دانچې څخه هغه دننه روح له انسان وځي دغه دانچې زیاته به کار نشي کولای الله تعالی فرمایي وای دا به دواړه سره پرې وځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دواړو حفاظت پر انسان باندې واجب د دوړو خیال به انسان کوي الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې کما چې آیات وایي فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کې اذكركم ما ذکر وکړي دا خوراک دې دننه د روح بدن کې دننه چې کوم انسان کې روح پروت دی چې کوم روحاني بدن کوي دا هغه خوراک دغه روح بکوي تاسو الله یاد روح بزوندی دا به الله پیژني ټول کائنات څومره انس جن نباتات شجرات انسان په سترګو په تصور کې راځي
دننه روح به دا تسلیم کوي چې دا یو ذات یو الله دې جلای جوړ کړی دا پیدا کړی که په انسان کې دننه روح مړ ولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث شریف وایي نه ذکر کوونکی انسان په مثال د مړه دی دا څه انسان خو ژوندی دی خوراک کوي چک کوي بیا لکه مثال لکه یو هندو راواخ یو بل کافر راواخ یو مشرک راواخ هغه خو ژوندی دی خوراک کوي چک کوي ترموز ښه خوري ترموز ډوډۍ خوري کېږي هم منډه کوي هم ترنډه کوي هم ناست هم ولاړ هر څه مګر دننه چې کوم روح دی الله تعالی فرمایي هغه مړ حقیقي او په حقیقت کې ژوند الله جل جلاله هغه کړی پیغمبر آدم علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیمات چې د دنیا کې پیدا شو بعض روایت کې راځي چې نه ګزه د قد نه ګزه د اوږد د مځکې پر سر باندې صرف آدم علیه السلام روغ جوړ ثابت پیدا شو آدم علیه السلام دې ژوند نه دی کړی لکه زموږ استاد کښنه یې پیدا سوی بیا یې ساته بیا یې غټوه په شیدو په اوبو په ډوډۍ بیا سوکه غټېږي څلوېښت کاله د دغه انسان په پاخه عقل ته به ورسېږي څلوېښت کالو بعد بیا انسان ته وایي ای انسانه ته د دې بعد دا ته نور نه غټېږي ستا دغه غټوالی څه کوم ولاړ یعنی ستا قد قامت دغه دی څومره سترګې دي څومره لاسونه دي څومره پښې څومره بدن دی آدم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات الله تعالی له اوله څخه غټ پیدا کړي نه ګزه دی و په نه ګزه کې دی مړ شو مګر دغه قد قامت په دنیا کې د یوه کار نه ولی چې څه ټیم الله جل جلاله روح ور واچول بیا هغه آدم چې تر ننه پورې دا ټوله بني آدم دا د اوس ژوندي پر سر ګرځي پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات فرمایي چې الله جل جلاله په قرآن پاک کې دا شو فرمایي چې فاذکروني اذکرکم ای انسانانو تاسو ته ما بدنونه درکړي ته ما ژوند راحت سکون درکړي دننه چې کوم اصل مین په انسان کې دننه یو روح پروت وي نو انسان پروت وي تاسو به هغه خوراک د هغه شک د هغه خیال به ساتئ لکه دغه بدن چې له خیرو له زمي له دوبي له اوره له یو غټو کوي له بل شي ته ساتئ څنګه به ساتئ اذکرکم الله تعالی فرمایي تاسو ما یاد اوس به الله انسان څنګه یادوي په قرآن پاک کې څنګه فرمایي یو حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې انسان چې هر وخت په ورځ کې یو ارداس وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه نه درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه انسان لپاره دغه ذکر بس په بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انسان د قرآن مجید ذکر ډېر قرآن مجید تلاوت ډېر د قرآن مجید ویل دا د الله تعالی سره هم کلامي د مخامخ شګېدل حضرت شیخ سعدي رضی الله عنه غالبا ان شاء الله الرحمن هغه فرمایي وایي قرآن مجید چې تاسو بند کړئ بیا دا په مثال د یو عام کتاب دی لکه نور کتابونه چې په بازارو کې پیدا کېږي فرق یې نشته بیا که قرآن مجید خلاص کې ورته وګورئ دا خط وګورئ بیا صرف دا یو لیکل شوی کتاب دی یعنی یو لیکلي خط لیکلی دی بس بیا که قرآن مجید ته په عربي باندې ووایه بیا دا قرآن مجید صرف یو وینا ده یو ژغاله بس انسان دی لکه انسان چې په شنه پېژي بس د یو بل چا تلاوت اوري قرآن مجید اوري بیا فرمایي وایي که انسان د دغه عربي لیکل شوی ژبه لسان عربي مبین الله تعالی په قرآن پاک کې دا ژبه عربي ده په دغه عربي ژبه باندې ځان دومره پوه کړي ځان په خبر کې دا لیکل شوي بیا چې انسان شخصي بیا چې انسان دغه تلاوت کوي وایي دا بیا د الله تعالی سره هم کلامي ده شغېدل بیا دا یو کتاب نه دی یو لیکل شوی کتاب نه دی دا یو د هغوی ټول عربي نه ده دا د الله تعالی سره هم کلامي ده هم وینا ده ځکه خو تاسو
چې الله جل جلاله خیر د میاشت او د برکت میاشت بیا راوستل روزه مبارکه میاشت انسان د کوشش کوي او هغه مسجد د خامخا ځان بسي په کوم مسجد کې د قرآن مجید تفسیر ته بیان نه دی په پېژه په ټکی د ساسر نه خلاصي ورڅ د غیږ شنه په محفل کې د غیږ شنه کم از کم په دوه شي خبراسي په قرآن مجید د پیغمبر اعظم حدیث اذكركم کې تاسو د قرآن مجید تلاوت وکړئ بل صاحب راغی یا رسول الله اے علی رسول الله الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کړئ د روح د پاک زه کوم ذکر وکړم پیغمبر علی نبینا علیه الصلاه والسلام ته ویل ډېر افضل ذکر ډېر بهترین ذکر چې انسان تر الله رسي چې انسان تر الله رسي او د انسان چې څومره ضرورت دي د دنیا او د آخرت څومره ضرورت دي دا ټول په دغه کې پرته دي هغه دې موږ دې انسان پټي موږ دې په سیمانه دا چې موږ دې کوي چې انسان د الله تعالی سره مخامخ ولا الحمدلله شکر دا انسان اسوای انسان نه پېښ الحمدلله رب العالمین دا د الله تعالی تعریف وسوي ټول سنا دي هغه رب لره چې تمام عالم چې کوم مجبوري یعنی ولدلی مې یعنی د دنیا په خبر یعنی دا ټول د پیدا دا یو تعریف الرحمن الرحیم الله جل جلاله دا چې مهربان دی هم په دې دنیا کې پر کفار او پر مسلمان یعنی پر نام انسان باندې الله تعالی مهربان الرحیم الله جل جلاله مهربان دی دا معنی الرحیم الله جل جلاله مهربان دی ورځ په محشر صرف په مؤمنانو باندې نه پر کفار نه پر ظالمان نه پر سودخورانو باندې بیا مالک یوم الدین هغه رب د ټولو جهانو ورځ په محشر هم په دې جهان کې ورځ په محشر هم دا مالک دغه درې انسان درې والے د الله تعالی صفات کوي انسان او الله تعالی ذکر درشه د الله تعالی یادونه څنګه راځي په منځ انسان او الله تعالی اے الله چې د ټولو صنعت دی په خدای پاک ته د ټولو رب د ټول دنیا ته پیدا کړ بیا ته دغه شایسته تعریف وکړه یا الله ته داسې مهربان ذات په موږ باندې هم پر کفارو الرحیم په هغه دنیا کې پر کفارو نه صرف په مسلمانانو مالک یوم الدین ورځ محشر باندې ته مالک په دې جان کې ته مالک د انسان چې څنګه یو مسل سره ملاویږي اوله تعریف دا څه سره دا څه شخصیت دی دا څه د وطن لپاره کار کوي د کلی لپاره کار کوي د قوم لپاره کار کوي هغه انسان وزن در نږدې کوي دا زما همدرد دی زما تعریف یو دغه چې پیغمبر علیه الله جل پیغمبر سم فرمایي وایي چې انسان الله یو ور یادوي الله تعالی لس واره انسان ته نږدې کوي وایي زما باندې چې غواړي هو چې غواړي انسان چې څنګه په مانځه په صحیح معنا په مانځه ولاړ نو چې درې واره د الله تعالی تعریف وکړي بیا د خپل ځان بیان وکړي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین درې واره بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله کوم الله چې ما صفات وکړي موږ خاص تعالی عبادت خاص تا اطاعت وکړو یعنی موږ خاص تعالی لکه انسان چې مصر چې ډېر تعریفونه کوي بیا ورته زه خاص تایم ما شپه ورځ ورته در بخښلی اوس هغه ورته ما ته اډر راکړه چیز غواړي له ما اوس الله ورته وایي چیز غواړي انسان دی اهدنا الصراط المستقیم پر هغه لاره مې روانه کړې چې هغه سیده لاره ده او تا ته درسېږي ځکه خو نبي علیه السلام ورته فرمایله ثابته چې دا مزد د انسان و الله ته صراط الذین انعمت علیهم هغه لاره چې تا انعام ورباندې کړی یعنی شکر د مسلمان یم د مسلمان په خاندان کې پروت یم ایمان مې په نصیب دی پر ورځ په آخرت مې یقین دی پر تا مې ایمان دی پر رسول مې ایمان دی که اوس زه هندو وایم په یو مندر کې پروت وایم که زه یو عیسایي وایم که زه یو داسې شی وایم چې په یو مذهب نه وایم په یو غره کې پروت دی څه به م کولی دا خو داسې دی انسان که په هر عبادت باندې ځان پوه کړي هغه انسان به د دنیا سوچ ونه کړي چې دنیا څه که نشته دا به دغه 24 ګنټې د الله په عبادت کې بیا مشغول وي
غير المغضوب عليهم گمراه خلق چې تالک فرعون په سمندر کې دغه کړی لکه نمرود شیطان په مځکه د ژوند چکر هغه قومونه چې تعالی تعالی اسلام ظالم قوم دا ورته واړول شکر خدای هغه رقم نه نو ما هغه رقم کوي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين تا گمراه خلق آمین پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کومه دعا چې انسان کوي یو صحابي ناس دعا یې کوله په مسجد کې یو کنج نبی علیه السلام دعا به دل ابل صحابه ورته یا رسول الله دا انسان څنګه په زور دعا ولپټ خلاص پنځه منټه غواړي تکشیر د دعا کوله ډیر شخص دعا یې وکړه بیا د الله رسول الله صحابه ته وایي صحابي کله سړی په اخر کې خاله امین ویل الله تعالی دا ټول شان زکه په منځ کې ولا ظالم بعد امین دی الله تعالی دا ټول شان به قبول محترم دوستان پیغمبر علی نبینا علیه الصلاه والسلام فرمایي وخم دي پیغمبر علی نبینا علیه الصلاه والسلام فرمایي وای فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اے مومنان اے انسانان اے زما مجان خاص الله جل جلاله زما لخوا ما وتیت اخفل وتیت میراث فاره یعنی میراث فمیراث وتیت علمان پریش هغه علمان چې هغه د نن روح کار کوي محترم دوستان د خپل د نن بدني اعمال فکر وکړه لاړ شي یو غټ اولیا سره یو غټ عالم سره یو غټ شیخ یو غټ پیر سره بیت ذکر اذکار کواس کم از کم الله یادواس نور کني پنځه تر مس پرچین کواس نور کني نه چې انسان لهانه دې سره غافل شي کم از کم د الله ویره په زړه کې ساتاس ورس په معاشر به د الله وجودته ومخته وګورئ سبوي چې پرشته هم داسې غاړه ونیسي او د الله او د پیغمبر علیه السلام مخ هم داسې پیښي چې دغه انسان دا چمې کولې سودې کول دغه انسان غیبت او تهمت او بدعت او زنا او کفر شرک کول ملاوت کول پناه ټول کمی کول ظلم کول دا ټول زموږ معاشره کې په موږ ټول کې دا شان شته الله هم دې قلب ایمان د فضل کې پاک پروردگار مې له دغه ټول ګناه کول علی اسلام مسلمانان ته دعوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه ذوي الصلاة والسلام يا إله الرحمن الصمد على الإسلام والسلام طول من يقدر الحمد تمام على الإسلام والسلام يا جل جلاله سيدنا رسول طول قبرنا ومن طول قبرنا بجنة الله وشوفه وشوفه يا إله الرحمن الصمد على الإسلام والسلام بيان طول ذكر حال من دولة تأخذ ذلك كل من خصوصي فضل الحمد خصوصي فضل كلامك يا إله الرحمن يا مجد هذا طول عبادتنا وعدل من وطاق الكفار والتجارة جل ملك عبادتنا جل ملك عبادتنا يا جل جلاله ذاته ثم طول صراط المستقيم على سكه صراط المستقيم على سكه يا جل جلاله طول على الإسلام والسلام تأمن أمام سكه اتفاق سكه اتحاد سكه من محبته سكه نفرتنا لما بين ذو خطر يا إله الرحمن السمع الإسلام والسلام يا الله تعالى دنا نسأل نيك صالح أولادنا نسكي أولادنا سنة فرمانه يا إله الرحمن سر المجد هداية الصراط المستقيم والرشيد يا جل جلاله الزابط الرزمة العين وعيب الرزق في كاكي فأخذ ذلك كم سمنان بخل قلوب بماران دي يا فعزير مجلس بماران دي يا فأخذ ذلك فستعلوب بماران فوت شفايك الله عزلا دارنا مسلمات يا إله الرحمن الرسول عشد الغنباء عليه الصلاة والسلام هرمت من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك لا تسمع إلا